تیرا ته یو سپین ګیره تللی و، هغوی دا خیال کړی چې دا جو لوی ملا دی، ځکه چې ګیره و پټکی غټ په سر و. مانځه وخت راغی ماښام نو وی چې ملا صاحب مخکې شه، زه ومه پرېږدی یم. هغه ورته ویل چې نه نه نه، چې مخکې شه، ستر ملا یې، داسې غټ پټکی دی په سر ده، لمونځ نه شي کړی مخکې. مخکې مخکې شوی دی، چې مخکې شوی دی اوس الحمد خو ولدوالین ته چې ورسېد، اوس مخکې صورت نه ورځي. چې صورت نه ورځي کې خیال کړی چې دا راپسې څه خره ولاړ دي، دوی څه پوهېږي، خو چې غیر المغضوب علیهم ولدوالین آمین. کابلیا رمداسیا ڈبگریا اللہ اکبر. منځو شو، چې منځو شو نو یو اپریدی پکې وایي چې وړکو میله اسپیراشه ده، راندوس و قابلې او ډبګرې خو په پېښور کې دروازو نومي، دا په لمانځه کې د دروازو نوم یې واخست. نور اپریدي پې راپاڅېدلي دي چې چوپ شه میله د اسپیراشه، علم دریاب دی، دا به هم پې ګوټ کې چېتوي. نو تاسو نه هغه اپریدي جوړ دي، په کابلۍ یا رمداسۍ هم سر ټیټوئ، په ډبګرۍ هم سر ټیټوئ، هغه خلق در نه جوړ. 40 کاله چې د یو قوم ضمیر پیدا نشي، 40 کاله کې یو قوم بالغ نشي، هغه قوم ته قوم ویل پکار دي، هغه قوم ته سړي ویل پکار دي. تاسو خیال را نو زما عزیزانو صفا خبره ده چې هیڅ نه باغونه نشته د جمعیت العلماء اسلام په پروګرام کې، هیڅ نه د سړک وعده شته، نه د پلونو وعده شته، نه د سرو زرو د ګرینجو وعده شته. یو وعده ده، یو چې د پاکستان په هر دور کې علما نه وی په اسمبلی کې د قوم. نن بستا د پاکستان ټوله اسمبلی مرتده وی، کمیونست به وی، سوشلیست به وی او قادیانان به وی. د مفتی محمود او مولانا یوسف بنوري د بوټو په وخت کې چې قادیانی ایجیټیشن شروع شو، مرزا ناصر اسمبلی ته راوستو، په آیاتونو په حدیثونو شروع وکړه، ټولې اسمبلی وویلې چې وروره دته څوک کافر وایي، خو آیاتونه وایي، حدیثونه وایي، او تاسو وایي چې دا کافر دی. مفتی محمود چې پې راپاڅېد او دلایل یې وویل، د شپې به پروګرام جوړولو او سهار به دلایل وی، دا ټول علما ورته په پنډۍ کې ډېره وو. ستا د پاکستان اسمبلی د قادیانیت نه علماو بچ کړی وو. مونږ محتمم اسمبلی ته لېږلو یو ټکي دپاره کوو چې که سبا د کمیونسټۍ نامه چا واغسته، انشاءالله دی به مقابله کوي. که د سوشلیستۍ نامه چا واغسته، انشاءالله دی به مقابله کوي. که د منکر حدیث نامه چا واغسته، انشاءالله دی به مقابله کوي. پرون ستا په دې ملک یو چرچه جوړه وه چې شریعت بل هم پیش کړی دی، جوړه وه، شور به هم واچولو، ورونو شریعت بل هم پیش کړی. ما ته ګورئ، تاسو بړه کې دا خیال وکړو چې رښتیا جوړ څه چل دی، انا څه چل دی، حالانکه چل ملیڅ نو. شریعت بل سوچه سمجه سکیمو د ضیاءالحق د پسخوردو علالولو دپاره، سوچه سمجه سکیم. مونږ ته یې وی چې تاسو د شریعت بل خلاف یې، فضل الرحمن د شریعت بل خلاف دی. څوک چې د شریعت بل خلاف یې هغه په 4 مذهبه کافر دی، کافر دی، هغه مسلمان نه دی.
خو څوک چې د کافر نه اسلام غواړي هغه مسلمان نه دی. تا سره په سینټ کې څوک ناستو چې تا شریعت بل جوړولو؟ څوک ناستو در سره؟ پرویزیان تا سره په سینټ کې جنرال نیازی د سینټ لوی ممبرو او لوی پرویزیو چې د پیغمبر حدیث ته د یهودو ډکوسلی و. دا شریعت بل چې جوړېده جنرال نیازی هم پکې د سینټ ممبر. نو ما وی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمه د ګلزار کړي. قرآن خو اجمال دی د الحمدونه تر والناس پورې. داغي تفسیر حدیث ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ٹھیک ده؟ نو چې ته د قرآن تفسیر د پیغمبر په جبه هغې ته د یهودو ډکوسلی وای هغه خلق به د شریعت بل څنګه جوړوي؟ ماله دوکه راکې ماما ډاکټر نه ځان نه پټېږي. ما هم پې شروع وکړه دا دیر میر نه دی په دغه کې هله شروع پلانې ملا صاحب راغلی. پلانې ملا صاحب ته وایه غېټه دی د چرګانو قبرستان دی بابا مال راوباسه مال راوباسه ماما. ته پوه شوې؟ یو طالب ما زه هغه یو ځای تلي جنازې له نو اسقاط کې ما ته هم 1 روپۍ راکوله یو هغه ته ورکوله. ما نه اخسته هسې ځان نه مې دغه جوړ کړو ما نه علم. خو چې را روان شو لاره کې یو چولو والا ولاړو نو طالب ته مې وویل چې هلکې دوانې په 10 روپۍ کې دا چولې پې خورم. ویل خدای راستي که درکړم هلته دې ځان نه د معتبر زوی جوړ کړو. اوس چې دی مړه ملا مې راونیو د دې ځمکې مې راوویشتو او 2 روپۍ مې ترې واخلو. تاسو خیال راغی ورته ماما مال راوباسه مال. په اسلام خو دې مونږ 40 کاله دوکه کړو. نو خبره دا ده چې لویه خبره دا ده چې معتمن صاحب صفتونه زه مخامخ نه کوم خو چې د غرغشتو مولانا سره چا وخت تیر کړی که نه نو زه درته خپله چشمدید یو خبره وکم. حالانکه غرغشتو مولانا صاحب زما استاز نه و خو چشمدید درته ووایم. د افریقې سیټان راغلي زه په بجلیګر کې هم ماښام مونځ ما سره وکړو. ما ته وی چې حضرت ہم کچھ بات پوچھتے ہیں اجازت ہے؟ ما جی فرمائے. ویل ہم افریقہ سے آئے ہیں یہاں غرغشتی گاؤں ہے وہاں مولانا نصیر الدین غرغشتوی سے ہم نے ملنا ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ما ورته مال میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کل انشاءاللہ. سبام ٹیکسی موټرونی وو او اٹک ته چې ورسېدو نو ما ورته چې کھانا یہاں کھا لیں گے ان کے وہاں تو گاؤں ہے خدا معلوم کچھ ہوگا یا نہیں. یہاں کیا ہے یہاں مچھلی ہوتی ہے. ماتوئی اگر آپ مچھلی کھاتے تو کھا لے وہاں کیا ہوگا مالوا تو لسی مسی ہوگی اور تو گاؤں ہے وہاں تو اور کچھ بھی نہیں. ماتوئی ہم تو وہاں لسی کھائیں گے اگر آپ یہاں مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کھا لیں. معلوم شرم راغی چې زه اوس مایه خورم او دا غریبانې نه خوري نو بده خبره ده. ځکه چې مونږ چې لاړو هلته ورسېدو ماسپښین مونځ تیار و. مولانا صاحب مرحوم رحمت الله علیه پسې مونځ وکړو. ویل روټۍ مایجي کوم ځای هم خوړلې ده؟ ویل په لاره خو د مایانو تړه کېده خوړلې به دې وی که نه. خدای ګواه دی په دې خبره. ویل په لاره خو د مایانو تړه کېده خوړلې به دې وی که نه. بس زه بلکل داسې ساه رانه ووته. وی چې دلې خو شملي دي نو مایجي هم شملي ښي دي نو کور نه روټۍ او شملې او جګ او د خاورو هلته داسې واړه واړه تالي دي هغې کې ویلي کړي غوړي هغه راوړه او مونږ هغه افریقې والا 2 سیټان چې هغه روټۍ مو خوړه. چې هم خوړه هغه افریقې والاو 50,000 روپۍ راوویستې او مولانا ته یې داسې پیش کړې. مولانا وی چې دا څه دي؟
क्या है? ये जी हकीर सा हदिया है। न मौलाना और तेल नहीं, मैं ये काम नहीं करता। विजी हदिया है, हदिया रद्द करना तो अच्छा नहीं है। वेल नहीं, इस हदिये को लेने के लिए मुझे कुरान करीम की एक आयत नहीं छोड़ता। उर्दू पोए गई द कुरान या आयात में न प्रीदी चिदा पैसे जवालम वे जूब कम आयात वे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। अल्लाह वही रोटाई में दर बांधे खुदा द पारा खुरा ने दर न बदल गवाड़म और ने दर न शुक्रिया गवाड़म। नो द कुरान दा आयात में दे पैसो अगस्तो तन प्रीदी दा बजमा दे रोटाई इवज जोड़ शी देर वसे को वल्लाहिल अजीम चे अगर 50,000 रुपए मौलाना से बुआना बस मालजी वाई लाई थी माल एरा कही मां तो याओ तो मुलाए पलार चे वरसरजी बिया ऊशु कवा खु मान है लरे का दादा गुरगुश्तो मौलाना हो पताकाल कुछ ताकाल के नास्तु दशपे यवा बजावा वेल यो खबर दा चे वे कम कना मुंग वेल जी वे कई वे न यारा चे वे कम कना मालवे कई जी वेल मा पर तौहीद के यो रिसाला लिखले हो पर तौहीद की तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नमा तवाई दर्द सर, बातिल के लिए दर्द सर जो मां वो स्टोर बातिलान मुर्दार करी दा दरूग दी मां बलौरज फजर रहमान तवी मलस्ता सियासत स्लो दे जमा तेज दे जपदे हक के नेम च दामल बपदे इलेक्शन चरता द सड़ी बचेश पे इलेक्शन बदा पदेलार रातले मदा बैनर लगे दी प्लाने एमएसी प्लाने मलिक पेपर खान प्लाने बाबूजी बिल्कुल प्लाने ओ तो खड़ सैलाब मियाँ सचियों अल्लाह दे जड़े जड़े कपड़े टोले खरसे शवे सरे कपड़े खरसे शवे तोरिम खरसे शवे शनेम पके खरसे शवे खुदा खबर कि स्तासम सब बैनर मेनर शता का निश्ता तास पेरा होंदे इलेक्शन दे मंग जरा नौखार के रात में मुजाहिद म्यूली दो वे जो कपड़ा वाड़ी और तम जरूर अदा पग रुपए शुरू था कि पैसे रखे हुए लेकिन अल्लाह का मुंग जरा होना तो पोस्टर पैसे होना सारा मुंग खुद सवाल पर बोजरंदे कर दो वाहिदा पार्टी पर पाकिस्तान के जमीयत उलमा दा जमात द खुदा पर जात कसमी कर जमीयत द पार खपल ईमान खराब कम या ज मुफ्ती महमूद द पार खपल ईमान खराब कम या फल रहमान द पार खपल ईमान खराब कम जमा पर कबर के ब इत्सुक न समली और स्तासो दवा पकार दा मजदूरी कोम तिजारत कोम आओ तोकर ब्रेद गर्जम पल जान लरोटाई पखपल पैदा कोम ची चाहता में खोखी लसतवर तो शगोम और परवाह न सातम तासु पुरुष तो खबर बन दउस कई खुसड़े दाश है लाला दासी कई ठोल जैसे कई दाश सड़ी ने तो जोड़े दउस कई खुसड़े दाश है कना दाश मां पखपुल मुलातोब के न दे करे पखपुल मुलातोब दास्ता हुकूमत थे दादा पाकिस्तान और ब्यादाद जिया हुकूमत ब्यास्तादा जर्नैल से चिदे दाड़ी प्लक को चौदो च तमासारा वजीर शाह ये समझले च सड़ेर आवाज तो लोग चरा सारा वजीर शाह माल जमायो मुतालिबा दा वेले से मालियो करोड़ रुपए नगद राका च द लंदन बैंक की केदम
بیا وزیر کېږم. ویل دا څه لپاره؟ مال خو چې وزارت نه لري شم خلک به چې دا د اوسم پرون وزیرو قوم له څه کړي چې لا اوس موږ له تقریرونه کوي. تاسو په ایمان ووایئ چې دا دومره لوی خلک راغلي زما تقریر به م داسې اورېدلی وی چې زه وزیر وی اورېدلی به اوس پوهېږي چې سپېره دی. نو مال چې زه د لندن بینک کې کېدم خلک به وایي چې دا د اوسم پرون وزیرو نن موږ له تقریرونه کوي او جلسې کوي د ملک ټول مال یې ووالو. داسې به م ویلی. نو ما ته هغه یو وزیر وایي چې اسې د اوسه کې ما پسې وزیر صاحب راغلی و د اوسه مالی سچ کې شک کې خدا دی قسم جڑ رستے تے تو لنگ نے لو کہندے دوس لنگی خدا دې د سسو کو نه شرمای لکه دا چې شرمې دي علم په ځان خلاص. ما سر نه دې ټیټ کړي سر او دامه خدای سره وعده ده چې تر څو ژوندم نو د پاکستان حکومت با ترغه نه منم چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دا واورئ. دو څلوېښت کاله د پاکستان وشو ما د پاکستان حکومت 2 منټ هم نه دی منلی. راوړئ قرآن کې دی دلته چې درته په لاس کېدم چې ما د ضیا او د بوټو په دور حکومت کې د وزیر دفتر لیدلی نو ما به د خنزیر مخ لیدلی. ما به په 11 کاله د ضیا د حکومت کې وزیر ته د کار ویلی نو ما به د خنزیر غوښې خوړلي. کم خروس چې زه منم نه هغه ته به د کار ولې ویم منم نه